أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين عزیزان محترم دانن چکم آیت ما تلاوت کو دو آیاتوں کی رنبنی آیت دا آیت د دینه مخکې رکوع کې دی الفاظو سره راغلي دي صرف په د آیت چکم اختتام دی نو الته کې فرق دی تیر رکوع کې چې یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم او دا آیت دی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم دې پوری بالکل یو شان دی مخکې الته و چې واوفوا بعهدی اوفي بعهدکم او زما عہد پورا کے زبستاسو عہد پورا کم او دل طور پسے الفاظ دی وانی فضلتکم علی العالمین او دا چې ما تاسو فضیلت درک برتری می تاسو درک او ټول خلق باندې پټول قومونو باندې نو دا اخبار دی اختتام کې دواړو ایتونو کې فرق راغی ګوره یا بنی اسرائیل د دې تشریح ما کړی وا او ما راځي مختصرا د دې بنی اسرائیل او تاریخ تاسو مخه ته یې ذهن کې بیا را تازه کې داسې وګڼئ چې لګ بګ 2100-2200 قبل مسیح دا د حضرت ابراہیم علیہ السلام دور دی یعنی حساب کتاب چې موږ خود حضرت عیسی علیہ السلام وساطت سره کو چې اوس دا 2008 دی یعنی حضرت عیسی علیہ السلام نه بس 2008 کال شي دا غینه مخکې چې راکم دور موږ ګورو نو هغه موږ چې قبل مسیح نه حضرت مسیح علیہ السلام یا عیسی علیہ السلام نه مخکې دونه کاله نو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دور اغا 2200 قبل مسیح دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا 200 کال مخی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام دو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا غی پا اولاد کی بیا حضرت اسحاق علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بیا دا حضرت اسحاق علیہ السلام پا اولاد کی حضرت یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بیا پا اولاد کی حضرت یوسف علیہ السلام او داغی رونا دی در حقیقت بنی اسرائیل شروع کی دا حضرت یعقوب علیہ السلام اولاد دے نو ماتا اس تو ویلو کہ حضرت یوسف علیہ السلام دا آغا ډیرو صعوبتونو نا ډیرو مشکلاتو ډیرو ازمائشونو نا چې کله دی په کوی کې وګرځولی شو او بیا دی په میله کې خرج شو بطور غلام مصر ته بیا الله تعالی او رسول او په مصر کې بیا الله تعالی دې ته وداسې ځای ورکړي او داسې منصب او مقام ورته ورکړ چې 80 سال بیا دې هلته کې حکمراني وکړه 80 سال او د دې حکمرانۍ کې د هغې هغه ایڈمنسټریشن د هغې هغه حسن تدبیر هغه دومره بې مثاله او دومره غیر معمولي و چې هغه وخت کې کوم بادشاه د مصر کوم خاندان په هغې حکمراني کوله هکسوس کینګ چرواهې بادشاه او دا ما تاسو ته ویلو چې دا خبره د نوٹ کولو ده چې د حضرت موسی علیہ السلام په دور کې وروستو بیا چې کوم برسر اقتدار طبقه و نو هغې ته بیا فرعون وي هغې هر کس ته بیا فرعون وي خو د دې فرعون نه مخکې چې کوم خاندان په دې مصر باندې هغه حکمراني کوله نو هغې ته بیا چرواهې بادشاه هکسوس کینګ د دې عراق له طرف نه دا خلک راغلي او د مصر چې کوم خپل خلک وي هغه بیا قبطیان وي نو دا چې کوم هکسوس کینګ و بالکل داسې مثال چې لکه څنګه چې انګریز راغی او په موږ یې حکمراني کوله دا بر صغیر پاک په هند کې کوم خلک کو اغي بیا د انګریز خلاف بغاوت وکړو نو انګریز هغه لړو او دې د بیا حکمراني ملو شو دغه شان د مصر صورت حال دا چې د بار نه کوم هکسوس کینګ راغلی وغي حکمراني کوله حضرت یوسف علیہ السلام اصل کې د اغي کاسو په هغه دور کې یوسف علیہ السلام مصر سره ورسید او دغه هکسوس کینګ اغي د حضرت یوسف علیہ السلام دومره قدردان او دومره مداح و چې اغي چې دا یو فرښتہ دی چې موږ په انساني شکل صورت کې ملو شوی دا نو حضرت یوسف علیہ السلام بیا خپل خاندان اغي چې کوم په فلسطین کې نو اغي په بیا خبرو په ځین دل چې کړه رونه را لاله غلې د پاره دلته کې بیا دي
بنیامین غرور ته رکو کو سورۃ یوسف کې چې هغه تذکرہ ده او بیا چې کله هغه راز کولو چې قالو انک لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخي نو چې کله هغه سره خبره اترې کله شو نه یو ته چې ته یوسف نه وي چې او یوسف ما دا ما رور دی اینا پس بیا چې خپل واپس ځای ته لاړل او التنا بیا د فلسطین نه چې کله دی رااله حضرت یوسف علیه السلام مصر ته دی وروغتل خپل والدین د خپل رونه دغه چاندا نو داخله چې کله رالم په مصر کې دغه چې کوم هکسوس کینګزو هغه ته ډېر خد دي ډېر غټ استقبال وکړو او د دریای نیل چې کوم ډیلټا ده کوم ځای چې نیل هغه په مختلفو شاخونو کې تقسیمي ډېر زرخیزه علاقه وه هر کله چې دي دا چې بس دلته کې تاسو خپل د ایش ژوند تېروئ خو چې څنګه د مصر لوکل خلکو قبطیانو هغې چې کله بغاوت وکړو د هکسوس کینګز هغې د مصر نه ووتل اوس فرعونیانو ته دغلته کې اقتدار ملو چې اقتدار ورته ملوی شو نو هغې وایي چې اوس وګورئ چې هغه چې کوم هکسوس کینګز وو د هغې منظوري نظر خلک کم کم وو لکه څنګه چې هر حکومت والا ګوري چې د تېر حکومت خلک هغه کم کم دي نو د هغې خلاف چې څومره پرسیکیوشن کېدی شي نو بس هغې باندې هغه تشدد هغې کوي نو هغې نظر دې خوا راغلی چې دا چې کوم خلک دی د فلسطین نه راغلي او دا د دې هکسوس کینګ چې کوم پیر و حضرت یوسف علیه السلام چې نوم یې و وایي دا د هغې پیر خاندان دی اصل کې یوسف علیہ السلام د هغې خو بیا انتقال شو په نو 1850 قبل مسیح دا د حضرت یوسف علیہ السلام انتقال دی 1850 نه څو کاله پورې خو د دې د خاندان خپل عیش او خپل ښایسته وخت و خو چې څنګه قبطیان بر راغلل او فرعون ته بیا لاس ته حکومت ورغی نو بس د دې دپاره یو ډېر لوی د عذاب هغه دور شروع شو دې پسې چې کوم هغه را روانې راتلونکي جمعو کې مونږ ووایو نو کې درې آیتونو کې د هغې پوره تصویر قرآن شریف راښکلی دی نو د حضرت موسی علیہ السلام دا هغې چې بیا د فرعون سره کومه هغه راځي کومه مکالمه راځي او بیا د هغې په دریاب کې د فرعون نه چې کوم غرقابي وه هغه بیا په 1300 قبل مسیح کې ده یعنی یوسف علیہ السلام اوس 1850 قبل مسیح کې د انتقال دی او دې پس تقریبا 450 سال بعد بیا هغه معرکه شوې دا چې کوم 400 سال په منځ کې دي په دې کې د قبطیانو د فرعون دي دا بني اسرائیل هم په دې ځمکه پورې راکاږل او چې څومره زور هغې کې و نو هغه زور یې دې خلاف استعمال کړو که چېرته په یو ارټ باندې یو ارټ به چلېده او ارټ په غوی چلېږي نو هغې وایي چې غوی ته لرې کړه بني اسرائیل راوړی دې پې وتړی که چېرته کې په پټي کې به یوه کېده او د یوې لپاره به غویان په کار وي غویان به مه خرابوئ او غویان بل کار ته پرېږده بني اسرائیل دې راولئ په دې باندې یوې وکړې دې حده پورې د هغې هغه چې کوم عزت و عزت نفس و هغه بلکل دیله کړی نو څنګه چې کېږي د فطرت هغه قانون دی چې د هغې په هغه وینه کې به اوس د بني اسرائیلو په وینه کې به اوس یو جوش راځي هغه اقبال وایي کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلس میں سامری دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائکوب تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری اقبال ہوئی چې د هر ډول کارداري چې یو ډکټیټر یو داسې یو نظام هغه راشي نو هغه د خلکو نه بالکل ځناور پې جوړ کړي چې څونه پې هغه خپل طاقت ازماولی شي نو په هغې باندې خپل طاقت هغه ازمو کړي نو چې دا وشو نو دې وخت کې فرعون ته اوس د خوب ولیده د دې خپل سلطنت د تباهۍ چې دلته کې چې دکسې یو اور لګېدلی دی او دته لجنیانو دا ووي چې زمونږ علم دا وایي چې ستا دا سلطنت هغه د تباهي را روانه ده داسې یو کس داسې یو ماشوم پیدا کېدو واله دی چې د هغه د لاسه به ستا سلطنت خرابېږي نو هغه بیا دا خپل آرډرز ورکړل چې دلته کې کوم یو ماشوم هم پیدا کېږي بس ختموئ او باقاعده هغه ته به روزانه ریپورټ ورکړو چې څونه څونه کم کم ځای کې ماشومان پیدا شي څونه ماشومان موږ هغه ختم وکړل خو د قدرت هغه چکر ته ګورې مولانا روم په فارسی کې وایي چې اندرون خانه اش موسی معاف وزبرونی کش طفلا از گذاف وی چې د کم ماشوم په تلاش کې را فرعون لګېدلو چې هغه به زما سلطنت ختموي او د هغه زه نه ګورې پکې پاتې نه شي او نو ماشومان مې دغه کول هغه ماشوم د ده په محل کې ناست دی یعنې الله تعالی اوس دا یو عجیبه صورت هغه ښیي چې اندرون خانه اش موسی معاف وی دنه خو موسی علیه السلام بالکل معاف دی په هغه باندې خو فرعون ډېره ښایسته ناشته پرې ساري وکړي په سر ورته لاس راکږي او بار راشي به یې څونه مو قتل کړل
او وذبرومی کش طفلا از گذار او بار د حماقت پوجا باندې غنو ماشومان قتلې او تر پته نشته چې هغه ماشوم دلته ناس زی پرورش کوي دا ماشوم دې په یو خدای ټیکنیک سره ودی اوس دا چې کوم فرعون او نظر کابینه دا چې په بنی اسرائیل باندې نو تشدد کړی دی دا پورو سوچتی و د گویا در بحیره کل مغه موجونو کې هغه کې بالکل دیبا غر کیږي دا 1350 1400 قبل مسیح کې بیا دا چیز وشو او دا چې اوس کوم خلق دی چې د فرعون نه با راخلاصيږي دا هغه بنی اسرائیل دي چې د حضرت موسی علیه السلام وایي کې د اغي انډر د اغي لاندې او د اغي په پیروي کې بیا به حضرت موسی علیه السلام تبا په تور باندې به تورات ملاويږي او دا خلق چې دغه تاریخ بده دی نه ساتي نو دا خدای الله تعالی په دې باندې گویا کې هغه نعمتونو چې د غلامۍ او دور راغی خو هغه نه پس دی او کته چې د دې سترګو مخ کې هغه ارشو د الله تعالی د دې مخالف چې کوم خلقو فرعون وته په دریاب کې غرق کو وانتم تنظرون او دې ته وی چې تاسو په خپل سترګو باندې لیدل او ورپسې چې نور کوم نعمتونه پراله خود دې نعمتونو جواب هغه ډېر زیات په منفي او ډېر نیگیټیو انداز کې ورکو ای خبره مخکې را روانه ده نو وی چې یا بنی اسرائیل اے د یعقوب علیہ السلام اولاد اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو یا اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم زما اغه نعمت یاد کې کوم چې ما پتا زبانه کړي د دې ما هغه وخت تاسو تشریح کړي وا چې په دې کې خبره دلته کې بالکل کافی وا چې زما نعمت یاد کې ورپسې دال باز انعمت علیکم چې ما پتا زبانه کړي یعنی دا زور چې الله تعالی دلته ورکی زما نعمت یاد کې کوم چې ما پتا زبانه کړي دا ځکه چې د انسان د سرکشه او د خودسره او د بغاوت او د بدمعشه دا هغه بنیاد دی چې دوی چې دا کار ما پر خپل ځان کړی دا زما ټیلنټ دا زما ذاتی قابلیت ته پای نه را کړی دی نو دې ته وی چې دا څه پتا څه باندې چې دا ګوري هیڅ څه تاسو په خپل نه کړی دا زمانه مته دا ما پتا څه باندې تر زونه کړی ته ما پتا څه باندې کړی تاسو بالکل صفر دی نغی څه چې تاسو په دماغ کې خناس دا نه چې دا تاسو خپل قابلیت دی ځکه دې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار وکړي بنی اسرائیل هغه وی چې کله مونږ کې علما او مفتیان او قاضیان ستا نو پیغمبري بیا دې بل انفال کوم څه څنګه لاله دا خو زمونږ ذهن زمونږ عقل یې غنا اخلي نو الله تعالی هغه تم دا وی چې دا ما پتا څه نعمت کړو چې علما قاضیان مفتیان می پیدا کړو اوس دې بل خو راوړو نو دا فیصله تاسو هم باندې او کنه منه نو دې پیغمبر دا هغه تور با او تاسو خلاف به بیان کیږي نو زموږ نعمت یاد کې کوم چې ما پتا څه باندې کړی دي وانی فضلتکم علی العالمین او ما تاسو ته فضیلت درک برتری می درکړه په ټولو نورو خلقو باندې قومونو باندې مونږ کله کله په درس کې چې راشي نو د ځنې الفاظ دا هغه ویښت ورکوځيږي چې د دې دا معنی دا په عربی کې د دې نه بیا دونه څونه چې الفاظ جوړیږي نه کوم دغه معنی پرته کله د فجر حواله سره کله د فصل لفظ حواله سره دا هغه فضل لفظ راغی ما مخکې تاسو دې تشریح هغه کړی او ما دا ویلو چې ګوره د فضل بنیادی معنی دا اضافي چیز ایڈیشنل چیز اضافي چیز او رسالت او نبوت تا الله تعالی فضل وای فضل دا اضافي چیز دی اضافي چیز څنګه دی د قیامت پر ورځ باندې چې کله زه د الله مخې ته ودرېږم نو مانه به تاسو دا کیږي چې د دې الله تعالی معرفت او شناخت او پیژنګلو هغه تا حاصل کړ په دنیا کې کنه نو زه به وایم چې د الله و ما څنګه پیژاندو نو ما ته به وایي چې تا ته د دې لپاره موږ دماغ درکړي د لیدو لپاره سترګې مو درکړي دا اورېدو لپاره مو ته غوږونه درکړو دا ټول هغه آلاتو دا دې لپاره مو درکړو چې په دې دنیا کائنات کې د دې په ذریعه باندې صدا الله تعالی شناخت پہچان تا ورته ینه د امتحان هغه بنیاد دی یو طالب علم چې امتحاني حال کې کینی هغه ته پرچا ور کوي چې دا 300 سال حل کا نو دا رسې په بنیاد باندې یو کال هغه ته دا کتاب پلو کړی دی نو د دې کتاب په بنیاد باندې اوسه امتحان اخلي چې دا پرچا حل کانو الته چې ما تا کوم پرچا دا دغه بنیاد زمونږ دا چې کوم حواس موږ راکړي دي د دې په بنیاد په تاسو کې چې ته الله تا ورسې دي کنه دا توحید تا ته ورسې دي هغه شناخت ته حاصل شي کا حاصل لتا نشه په دې بنیاد باندې وتا پوښتې او څنګه موږ په دنیا کې ګورو زمونږ بچی سکول ته ځي او الته ته استاد سبق کوي داغه د مدد د پاره مونږ وته ټیوشنونی سو دا یو اضافي شی دی چې کله کې د استاد نه دی او شي د نکړې شي او شي دغه پاتې شو نو هغه کمی به دلته کې برابر شي د ټیوشن والے ټیچر به وتا اوخی
نو وی چې دا دماغ او دا چې کوم زمونږ هغه حواس هم سادي او دا چې کوم روحاني طاقت دی د دې په ذریعه باندې خو به انسان الله ته رسي پیژنګلو ته خو که یو انسان دی کې غلطي وخوړه نو ورته گویا کې یو اضافي ټیوشن یې ښې هغې ته وایي نبوت او رسالت. دا پیغمبر او نبي او رسول چې راځي نو هغه دې لپاره راځي ستاسو د عقل دیم ګورې دوکه خوري، تاسو را طاقتونه هم دوکه خوري. نو چې کوم ځای کې که تاسو چې ټکر وخوړه نو زه راغلی یم زه تاسو ته به حلال سمه کوم چې ګورې دلته کې تا ټکر وخوړه دا سیده که سیده که. نو دا ځکه چې د قیامت پر ورځ باندې یو کس دا ونه وایي چې زه خو د حقیقت نه مې خبر یم. لکه یو طالب علم هغه دی چې هغه صرف سکول کې سبق وي، یو بل هغه دی چې پلار ولې ټیوشن هم یې دا دواړه فیل شو. نو د سزا مستحق کوم یو دی دا ټیوشن والا ده ته به وایي چې را تا ته لپاره خو دوه استادان لګوي په دې کې ته څنګه فیل شي. د دغه بل سره خو بس یو استاد د سکول کې و راغی او که څه پاتې شو بوه به نه شو بس کیسه به داسې روانه وه. خو تا سره دویم استاد مو تا ته دویم انتظام و بیا هم ته فیل شي. ځکه قرآن شریف کې شپږمه سپاره کې راځي لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. وی دا ځکه چې رسولانو نه پس چا سره دا دلیل پاتې نه شي زه خو پوه نه شم، زما خو ذهن کار ونه کړه، زما عقل خو ناقص وایي نو کار ونه کړه. وی که دقې کار نه کوم دا بل خو هغې لپاره مونږ اضافي څیز تا ته درلېږلو هغې نه تا کار وانه نشته. نو دې نه پس ګویا کې انسان سره بس دلیل دا وي د قیامت پر ورځ چې زه ولې هغه حقیقت ته ورونه رسېدم. نو فضل نو نبوت او رسالت ته دا د الله تعالی فضل دی. ها دغه شان موږ په خپل گفتگو کې وایو فضل خبره مکوا. فضل دا مغه فا ضاد او لام اکه لفظ نه جوړ دی، مطلب چې د دې موضوع مطابق دا خبرې دي او دا څه چې څه دا د دې موضوع سره تعلق نه، دا اضافي خبره مکو بس د موضوع مطابق خبره کله سره یې نو هغه وکړه. نو فضل لفظ مثلا کې دا فضل نه راوځي. ها دا چې کوم جاندار دی خوراک خوري، دغه خوراک دی د هغې وینې ته بیا ورشي، د هغې د جسم یو حصه جوړ شي، په هغې باندې دا جاندار دا ټول پې زنده دي. نو یو حصه خو د خوراک هغه ده چې هغه د جسم حصه جوړه شوه، بل حصه هغه ده چې هغې ته مونږ وایو ویسټ پراډکټ، هغه د دې وجود نه بیا بار وي خارجېږي چې وجود ته ضرورت نشته، هغې ته وایي فضله. فضله دا فضله ماکه فا ضاد او لام، یعنی هغه شی چې هغه اضافي دی د هغې وجود ته بدن ته ضرورت نه دی پکار چې هغه د بدن نه بار وي. او د دې لفظ نه جوړ دی فضیلت، دا دلته کې چې راغی واني فضلتکم فضیلت، بھائی دغه کس چې کوم دی هغه ته فضیلت حاصل دی په ده باندې. مطلب چې د کې خو پنځه خصوصیات دي، هغه کې شپږم خصوصیت هم شته چې په ده کې نشته، دا شپږم خصوصیت د هغه سره اضافي دی دا ده سره نشته. نو ځکه دې ته وایي چې واني فضلتکم علی العالمین، مونږ تاسو ته فضیلت درکړو، برتری مو درکړه، یو ډامیننس مو تاسو ته درکړو په نورو خلکو باندې. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، د هغې ورځې نه ویرېږئ چې هیڅ یو کس به د بل کس په کار رانشي. ولا یقبل منها شفاعه، هیڅ قسمه سفارش به نه قبلېږي. شفاعه یعنی سفارش مطلب د بنیادی مطلب دی شین فا او عین. شفع د دې مطلب دی یو چیز سره بل چیز ملاول جوړاول. سفارش اصل کې دا دی زه یو کار پسې ځمه چاته او زما دا کار وبشي یا به ونه شي، زه ځان سره یو بل کس په سفارش کې بوځم چې د دا خبره ملو شي چې دا دوه خبرې شي نو شاید چې هغه کسې ومني. د دې نه هغه زموږ هغه شفع چې وایي هغه شفع وکړه نو هغه اصل کې داسې نو چې څه شفاعت څه سفارش به نه قبلېږي. ولا یؤخذ منها عدل، او نه به څه معاوضه څه فدیه څه برابري به اخیستي. یو کس دی هغه جرم وکړه، مجرم دی، پکار چې ته سزا میلو شي، هغه څه وکړه 50,000 روپۍ رشوت یې ورکړي، دا 50,000 روپۍ والا او دا آرډر زما دا کینسل کړه، زما د دې سزا ده، او بس جج هغه ورته کینسل کړه. مطلب 50,000 روپۍ واخیستې او دې خو هغې سزا یې ختمه کړه. وایي چې د قیامت ورځ به دا وي ولا یؤخذ منها عدل، داسې به نه چې د انسان دونه جرم دی نو دونه پیسه ځنې ورکړه په هغې عدالت کې، نو چې دا پیسه دې ورکړه نو بس جرمونه ستا هر څه صفا شي. نن په دې مشرق کې یو کالم یوې لیډي لیکلی دی، کالم ډېر ښایسته کالم لیکي، نو هغه وایي چې همارے یہاں سب کچھ ہوتا ہے. نو بیا مثال ورکړی د یو کتاب، په کتاب کې دا دي چې یو دوه کسانو نو هغې یو بل سره خبرې اترې کړو، یو وایي چې یاره مونږ سره خو یو مشین ایجاد شوی دی اوس، او هغه داسې دی چې هغې کې یو چیلې بکره
اب کې یو طرف ته راشي وردن کې نو بل طرف ته به پورا کباب روزي نو بس کباب به وخوري نو یا بل ته چې راته ډیره ځله خبره کوي زه ته نوې ایجاد ده خیمه او هغه دا دی چې هغه ساډو کې مډو کې هغه پاتې شي او هغه بیا واپس دی ماشين کې واچو نو بل طرف ته به ورو کې غونټه کې تیلې به جوړ شي نو هغه به بار روزي نو هغه کالم نگار هغه وایي چې دا حال دلته کې زمونږ د ملک جوړ شوی دلته کې یو کس یو بابا نه کې څومره جرمونه نو په دغه ماشين کې چې ورتیر کې نه دی خو بالکل پاک صاحب باغوي یا خو ولای پولیس په راکاږي بدل کونو باندې یادا چې دغه ماشين نه ته تیر کنه هغه بالکل پاک صاحب باروي نو چې د قیامت پر ورځ باندې ولا یؤخذ منها عدل الته به هیڅ کس ما سره سي برابرۍ عدل برابرې ته وي کنه و مسی بارا کې د الفاظ راغلي والذین هم بربهم يعدلون بیا مې دا خلق دا الله تعالی سره هغه برابر ګوري دا الله تعالی د چوټه د برابرې خلق هغه نو ګوري نو ولا یؤخذ منها عدل نو هیڅ قسمه عدل فدیه معاوضه بناغشت کیږي ولا هم ينصرون او نبا بل څه قسمه مدد دا انسان کی مطلب دا چې دا د انسان د بے بسه او په هغه غرض د تنهایی هغه یو عجیب تصویر دی سورۃ معارج دی په یو کم د شمس عبارت کې الته دی چې یو انسان په هغه غرض باندې هغه کم براگیر شي نو هغه به چې زما زوی دا والا زما بیبي زما رور دا والا دا دغه ورته ټول هغه لري چې زه بچم وفصيلته التي تؤذي زما دا پورا خاندان وی دا واخلا دا دې ورته ورولې خو ما زه بچم ومن في الارض جميعا ثم ينجي او دا څه چې پر ازمکه کې دي کچره دا یو انسان ملکیت وی دا واخلا د دې په معاوضه کې ما بچي زما دا بچو سره لارشته وته وی نشتا نو تاسو اندازو لګی چې په دنیا کې راځو ته چا باندې بچو لپاره کو او هغه داسې رد چې تاسو به انساني زمانہ بچی چې کوم دې دې صورت نو ته ورغورځي خو چې زه بچم وای چې کچره دا جوړ شي نو اون ته نشي بچ کېږي دونه د انسان هغه تنهایی نو د هغه رزنا د هغه عدالت نه گویا چې موږ ته دراوله چې گویا د هغه رزنا خو یې کې چلته کې به انسان بالکل هغه وکلهم اتیه یوم القیامت فردا یو بدغه شانته واحد دغه د الله تعالی مخ ته په عدالت کې بولاري او ته چې را 70 سال چې کوم دی د دې ژوندۍ هغه اډټ ورکوس خپل دې هغه اډټ په دې ژوندۍ کې تاسو څومره ځان ته بیړې لګولې وي څومره ته بوجل وي څومره تاسو په دنیا کې هغه انکروچمنت شوی د هر چیز هغه اډټ وسغه او ته شروع کې او کم کسو چې هغه څومره سپک بارې تلو نو دومره گویا کې دا هغه خو هغه اډټ خو باغ راځي باندې کنه وایي چې ما سره وسه چې هغه بوس لازم ته کې اډټ پکې نو گویا کې څومره یو کس په قدر حاجت ضرورت او قناعت هغه جون تیر کو دومره گویا کې الته کې هغه وړاندې شو او څومره چې یو کس دلته کې ځان بوجل کو ځان هغه درون کو نو دومره د هر چیز هغه اډټ دا هر چیز هغه حساب کتاب دا په استعمال نو دا د دینه مکه آیت کې مونږه وې د آخرت باره کې وې چې وانها لکبیره الا علی الخاشعين دا وې چې مونږه کم تاسو ته نو سخونه دا ګولې ډیره ګرانه ده اسانه نه ده خو هغه خلک چې اغي کې یره د اغي په زونو باندې الله تعالی یره تاری ده اغي ته دا اسانه ده نو چې هغه خلک چې دا اغي دا یقین دي چې الله تعالی طرف ته واپس ده او ورپسې یو آیت راغی او بل آیت کې بیا د آخرت هغه حواله ورکړه مطلب د دې خبرې دا شو چې انسان په دې دنیا کې پر راه راست باندې دا هغه اولاله هغه منحصر ده چې د اخر ایمان بالآخره سونه زیات پاره کې سنت سونه طاقت په باغ ایمان کې سونه استقامت په پای کې دا ایمان دیتا لوگوں تک بدبانی سیلے رانا انسان بیا پر راه راځي د دنیا ډېر پرکش ځای دی ډېر اټریکشن دی هغه اټریکشن تخپل زړټینګ ول هغه آسان کار نه دی یو کله دا وی بھائی خپل کې کڅو په شیخ ملتون کې د حرامو په بنیاد باندې د بنگلې جوړ کړې ما تم چانس ته زم د حرام پوری کولې زم جوړولې شم زدي ولونه کم خود دې سیز نه خپل ځان هغه روکه رکھنا هغه سیوا د دینه ممکن نه دا چې د انسان په ځل کې او د په دماغ کې د آخرت تصور او د الله تعالی مخې ته د اولایغه تصور چې تر څو پر زنده او بیدار ني نو په دې باندې ګور انسان برقرار پاتې کیږي دې حواله سره مانن زمون کې د آخرت باره کې قیامت باره کې د دې سونه دا زمون په نشستونو کې دا بحثونه کیږي نو دا غي اورف پونته کې خلاصه ما جوړه کړې ده په دې کاغذ باندې نو تاسو هغه باندې یو څو خبرې کول غواړم تاسو یې ډول ګورې لومبه یو آسان مثال تاسو ته درکوم فرض کړئ چې یو مشر دی
او زما دې مثال ته تاسو غور وکړئ بیا په دې تاسو پوهیږئ. یو مشر دی او هغه خپل یو کشر ته وی چې یو ګلاس اوبه راکا. یو مشر خپل کشر ته وی چې ماته یو ګلاس اوبه راکا، هغه پاسې ده او ګلاس اوبه وتا راوړي ورکړي. ینه دا خبر هغه د مشر ومنله، د دې اقرار وکړ. ٹھیک شو. دغه شان یو بل کشر دی او هغه ته هم د مشر وی چې یو ګلاس اوبه راته راوړه او یې خجي 100 منټه تیر شو، هغه ته اوبه راوړلې. 100 منټه پس ته د مشر بیا وی بچو یو ګلاس اوبه مې پکار دي، د بیا یې خجي او نیمه ګنټه بیا تیر شو راوي نړۍ. د دې خجي نه مطلب اقرار شو او کې انکار، یعنی خجي کو په جواب باندې وکړه کو نیمه ګنټه تیر شو دی نو شانته نه مطلب دای چې دا صرف د په جواب باندې خو خجي وا او نور د په عمل کې راغی نه انکار دی. ها بل څه کلی څه دی د مشر دی کشر ته وی چې یو ګلاس وبره ولا د په جواب دی کشر اډو سو نه وی بس خاموش. 10 منټه پس یو ته بیا وی بچي یو ګلاس وبره ولا هغه کشر په جواب باندې څه نه وی، یعنی په جواب دا نه وی چې نه راولم، خاموش ناشته خو دې راولې. نظر خاموشي مطلب د انکار او وختي وی چې خجي خو بیا مګه ناشته راولې دا نه انکار دی. نو مطلب چې د یو سیز د انکار صرف دا شکل نه چې بجبه انسان وی چې نه مانم، بلکې د دې نورم ډیر شکلونه دي چې هغه تم انکار وای. خو په جبه باندې انسان دا نه ویل چې دا سیز نه مانم. دغه معاملې د آخرت ته او د قیامت ته. د قیامت او آخرت د انکار یو شکل خدا دی چې انسان وی نه مانم دا دروغ دی، نعوذ بالله. یو خدا بالکل واضح شکل له په دې خوا سړي وي. او بل شکل د انکار دا دی چې هغه کې شوګر کوټډ دی، هغه په جبه باندې انسان دا نه وی چې زرا نه مانم، خو په جبه وی چې زرا چې دغه مانم داشته دی، خو سره دا هغه نور سوچونه او دا هغه نور خیالات هغه داسې ستري چې دا اقرار په انکار کې بدل کړي. نور تاسو دې ډایګرام ته لږ توجه کې لږ دا ملګری دا څه دې سایت څه شي اخر دې راوي تشریح کوم ان شاء الله. دا د دې دلته کې 15 شکلونه ما جوړ کړی چې په قرآن شریف کې کوم راغلي. نمبر 1 شکل نمبر 1 صاف انکار. یو کس چې دا نه منم دا آخرت او قیامت او دارز او د عدالت رشتہ دی. هره دا چې خلک ورته کې دی بداګو دا چې کوم صاف انکار دی د دې دوه قسم دی. یو څنګه انکار صریح وہ مسی بارہ کے ایپ پہ وقالو ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. اور دا خلق وہی کہ جن کے دیکھ بسم دا جن دے دا 60 70 80 90 سال جن دے اور دینا پس بیارا جن دی کی دل اور بیارا پاسے دل اگلی دی اس امکان نہیں زمین کا سوچ اور خیال کی نہیں تھا نہ مچانا اور دی چلا سے بھائی نو گویا کہ ردی خل کو آغا ویو پوائنٹ سے کہ بلک زندگی نہیں تھا زندگی کا دا خو آغا صرف ہم دا زندگی دا دامنگے سے دنیا دے. ہاں اور پسی اتنسم زبارہ کی صورت مومنون دے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین. وی جن چکم دے اگوم دا دے کہ نموت و نحیا ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں اور بس جو کسرا پیدائش ہو اور چکل آگا مرشن بس داغا خاتم ہوشوا ردینا علاوہ بلسیزو نیستا. اور پینزیستم زبارہ کی صورت اجاز جاتے پینزیستم زبارہ بالکل آخری صفحہ دا غالباً مانتا ہوئی کہ وقالو ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا دنیا زندگی بس دکا جینا مرنا وما یہلکنا الا الدہر اور دا منتشکم دا حلاکت را دی دہر دا دا زمانے یو چلت برت سے دانا چی دا خدای کن نعوذ باللہ سبحانہ نعوذ باللہ. یعنی دا دی خلق کو سوچ دا دے کہ دا دل سے سکی کی نو دا دا سننے چکن یو سپریم اتھاری دی دا اللہ تعالی ذات گنے اوی کہ بس دا خود زمانی اور رفتار جو دا شانتی یو گڑے دا ایسا سی چابی ورکا اور بے پریدا بس اگر چابی روانا دا شانتی آپ سے آپ خودکار طریقے سرا روانا دا بار نہ طاقت نہیں چکنے اگر آگئی دا دی مطلب دا دی جو دہریت مونگا لکا خود دہری دے
تحریم مطلب دی چې هغه چې راځي چې کوي دا زمانہ کوي بل څه طاقت د الله غني نشته. نو دا هغه خلک دي چې د دې انکار دی بالکل واضح انکار، صفا انکار، جدي انکار، فلیٹ ریفیوزل. د دې انکار دویم شکل دی هغه ته مالي کې انکار استفهامي. د ځینې خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په معاملات دومره د مذاق او د استهزاء او د بدتمیزۍ به وه. او قرآن شریف کې ځای په ځای راغلي دي چې دي کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دي ته د قرآن شریف څه آیت ووایي د آخرت باره کې څه خبره ورته وکړي، نو وایي چې دا خلک داسې را خپل سرونه خوځوي او تپوس یې کوي چې ښه دا به هم دي. نو دا نه دي که دې څه مخلص دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي صورت واقعه معلومول غواړي، دا د دې هغه بدتمیزي او مذاق دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کوي. لکه څنګه یو کس په مذاق وي چې ښه دام پکې شته، دام پکې لا شته یا دام پکې شته، نو داسې خو بغیر دا سوالیه نشان والا دا خو د دې نه مطلب دا نه دی چې دې ته تپوس کړي چې مونږ په حقیقت باندې پوه کوي. دا صرف د دې هغه مذاق دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کوي. نو دې باره کې رابطې نسبت باره کې راځي چې وقالو اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون. ویږي چې زمونږ دا اډوکی او دا وخت کوم دا هر یو چې ختم شي خور سره خوري شي نه پس وګني بیا مونږ را ژوند کیږو با نو سوال یې کړی دی، یعنی زمونږ په دماغ کې خدا خبره مونږ ته ډیره ګران ٹھیک شو. ها بیا وایي په سورۃ واقعه کې چې ويقولون اذا متنا وكنا ترابا عظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون. هغه وی چې دا مونږ او زمونږ نیکونه او زمونږ پلاران هغه چې مړ شوي دي دا ټول به بیا دغه شانته برابر کیږي او دا پوره حساب کتاب وي. ها اتلسمه چې بارک وي چې هي هاته لما توعدون. وی چې دا چې کومه وعده دا پیغمبر مونږ سره کوي دا رسول مونږ سره کوي هي هاته دور بہت دور. وی دې پیغمبرانو خو مونږ ته زمونږ نکاح ته وی چې قیامت را روان دي، زمونږ پلارانو ته وی چې قیامت ګوري نږدې را روان دي، مونږ ته مو چې قیامت را روان دي. وی 1500 کاله به نورم تیر شو بیا باندې هغه شانتي چې قیامت را روان دي مونږ قیامت ته پوری نه یا کله ورایي. چې هي هاته له ماتو وځو اته دې دا یو چې ټول لري چې هغه پته نه لګینی باغ نه تاسو څنګه غواړئ پته نشته چې هغه بران چوک را باندې. او په سورۃ قاف کې په اجتماع عبارت کوم دغه انداز چې اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. جب हम मर गए और मिट्टी के साथ मिट्टी हो गए نو دوباره بګنی مونږه بیا را پاسو ذالک رجع بعید. دا دوباره رجوع دوباره را پاسې بعید دا ډیره لري خبره ده په اخر کې په فهم کې ناراضي. نو دا گویا کې صاف انکار والا گروپ دی چې دې صفا انکار کی جراتی دي نشته مونږه دا اوس دې بارے کې دوسری شکل دا او پہلی شکل. دوسری شکل انکار مال اقرار. دا انکار یان هو سره لګ اقرارم شامل دی. دا خلق د دې ذهن دا دی چې دوی چې ګوره زمونږ په دنیا کې یو کس دی او د بل کس دی وینه وبایولا، نو وی مونږ په دنیا کې عدالتونه قائم کړی چې د دې ظالم سره د دې سره پکار وي چې نمټاو شي، پکار چې دنه بدلا واري چې د بل کس بی ګناه بل کس قتل کو. ځکه چې انساني عقل دماغ دا نه مني چې یو کس ظلم وکړي دې پرې خو دي او چې راځي ظلم وکړي دته سزا پکار ده. دا چې یو غټه کارنامه وکړه دته یو انعام پکار دی. نو دا خلک چې کوم دي د دې سوچم دا دی چې اگر چې مونږ ته سره یقین نشته قیامت باره کې خو زمونږ عقل دا وایي چې کوم کسانو ظلم او زیاتی کړی را نو هغې ته پکار چې سزا ورته میلو شي او کوم کسانو کارنامې کړي نو پکار چې هغې ته انعام میلو شي. د دې خلکو ذکر په سیستم باره کې سورې جاثیه کې راغلی هغې قول دا دی کہ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. ای کہ ہمیں ایک شک اور گمان ہو رہا ہے کہ ایسا کوئی دن ہوگا. اسی شک را درازی او کی دیشی داتی و رضوی جو عدالت آغا قائم شی وما نحن بمستيقنين. منتد آئی بارا کہ یقین دیستا یقین سر امیسی ویلی چی قسم کیوں کرو چاو راضی با سنگا جا آخرت بارکی چی وبالآخرت هم یوقنون. دا آغا خلق دی چی دی پا آخرت یقین ساتھی نو دی ہوئی چی منگتا کرے دغا چیزیز حاصل ندی چی منگ دا ہوئی چی کنے لازمان دا بوی منگا بس پا شک کے داما ڈول ہوئی چی شاید چی دغا شانتی ہوئی چی اور شاید چی ہونی دا درین شکل دا درین شکل دا ضرورو زمانگا غا معاشرے دا خبرہ روانا دا بظاہر اقرار مگر حقیقت میں انکار. دا دادا چی پا جب باندے شاو آخرت شتا قیامت شتا عدالت شتا حشر نشر شتا یعنی پا جب باندے خدا خبر دا
خود د دې سره بیا نور چیزونه داسې ملو شوي دي چې هغې دا اقرار په انکار کې بدل کړي. لکه مثال په طور باندې د دې دوه غټ شکلونه چې په قرآن کې بیان شوي دي. نمبر 1 شفاعت باطله د ابو جهل او ابو لهب د هغې خیال څه هغې وایي چې دا کوم 360 بوتان دلته کې په دې کعبه کې مونږ ودرولي دي او په دې ته مونږ ځو دا تی او دا ګلوبۍ او دا هر څه ته مخې ته ږدو نو وي دې به په هغه ورځ باندې زموږ هېڅ په کار نه راځي. اخر وي دا دونه چې مونږ کوو دا هر یو څیز به دغه شان دی بېفایده نو وي دا چې کوم دي په دې دنیا کې دا زمونږ سفارشیان دي د الله تعالی په عدالت. هر څونه دې زه مجرم یم هر څونه دې زه د خلکو وینې اوس کم خو چې که زه کله لړم او بت ته ما کله کېښود هر څه نو هغه بت په پکار دی چې هلته که اوس دې زما هغه څه وکړي. نو د دې الفاظ راغلي قرآن کې چې ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هغې وایي چې د الله تعالی په مخې ته په هغه عدالت کې دا زموږ سفارشیان دي او دوی به مونږ بچ کوي. نو ظاهره دا چې یو کس ذهن کې دا خبره راله چې ما زه خو به په هر حال بچ کېږم هلته کې زما سفارشي شته دی دی یا ایمانداري چېرته کوي دی خو به وایي چې دلته هم د خلکو وینې وڅکه او هلته هم په جنتونو کې ځکه چې هلته خو ستا کس ستا شیخ ورته کې هغه بوک دی. نو دې څیزه د آخرت هغه اقرار چې کوم دی هغې په انکار کې بدل کړي. د انسان د الله تعالی خوف او یره د هغه ختمه شي. زموږ په معاشره کې هم تاسو ګورئ ځینې کسان د هغې دا بونډه غونته کې تصور دی او د هغې تصور هم دا دی چې تا ته د مونځ هم حاجت نشته د روژې هم درته حاجت نشته د هېڅ ضرورت نشته بس یو کس دی او یو نیک کس دی بس هغه لمنې پر اون خراته باته کې دی. یعنې داسې کسان زموږ په دې معاشره کې شته دی. زمونږ په کلي کې داسې سپین ږیرې هغه مونځ ته نه ته هغه وایي چې زما خو یو دی چې نیت مې سپین دی وي دا مونځونه خو دی هغه کس کوي چې د هغې نیتونه کوټه دي زما نیت سپین دی ما ته د دې څه حاجت دی. او بل وایي دومره چې کوم دی نو دونه یو نیک سړی به نه چې ما به په هغه ورځ باندې هلته کې زما کښتۍ به هغه پار کړي. ظاهره ده دې کس ته خو څه حاجت دی نه د نیک عمل هغه بلکل دغه ناست دی هغه وایي چې دا نیک عمل دی د نورو خلکو لپاره زما لپاره نه دی. نو په قرآن شریف کې چې دا راځي چې ګورې آخرت او قیامت او واتقوا یوما د هغې ورځې نه ویرېږئ د هغې عدالت نه ویرېږئ هغه نصیحت په ده باندې بلکل د ده د سر د پاسه تېر شه ځکه دوی چې زما کار هلته کې برابر دی. نو دا شو شفاعت باطله دې د آخرت هغه اقرار چې کوم دی هغې گویا کې په انکار کې بدل کړي. په ظاهر خو دا کس وي چې آخرت او قیامت شته دی خو ورسره دا مني چې زما خو په هر صورت بچو هلته کې شته. او دویم شکل د هغې دی چې د ځینې خلکو دا نظریه ده چې مونږ د الله تعالی خواږه یو. شپږمه سپاره کې دا راځي دا د یهودو نظریه وه چې نحنو ابناء الله واحباو مونږ د الله تعالی بچي یو د هغه خواږه یو. نو تاسو دا سوچ کولی شئ چې یو کس خپل بچي راوالي او هلته کې د اور تنور ته وغورځي دا چېرته کېدی شي. نو یو انسان چې د خپل بچي تنور ته نه یې غورځولی نو چې کله مونږ د الله تعالی بچي یو نو مونږ سره بیا دا کار هغه چېرته کوو چې کله مونږ د هغه بچي یو نو مونږ دپاره داسې ده لن تمسنا النار الا ایاما معدوده ایوي چې دا اور چې کوم دی هسې خپل خلکو د ښودلو لپاره مونږ یو داسې لږون ته ورنږدې کړو نو هغه به وي باقي زمونږ دپاره دا بیسیکلي نه دی دا د نورو خلکو لپاره. نو چې دا سوچ کله راغې نو د الله تعالی او د الله تعالی د رسول د هغه چې څونه هغه ډراوې وي څونه هغه انذار او څونه ترټ شو هغه په دې باندې بې عملي شو. دوی وایي به رسول او پیغمبر به وي داسې خبرې چې کي دا زمانه په راغلي نه نو اون دکه د دې دا ډیزیز دا بیماري بدرے مصیبات کرا کرے. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ودا چې کوم اهل کتاب دي کې دا چې خلک هم سره چې کله د الله تعالی احکامات هغه د دې مخې ته راشي او د الله رسول بیانوي نو وی دي دا نه روګرداني کې او هغې طرف ته دي راځي نه نو وی دا ولې د الله په کلام څخه ډېر وي کسی شوي د رسول په خبره کې خو دغه په انذار کې یو ډېر لویه انسان ځان طرف ته هغه راکاږي یو لړزه په انسان تاریخي دا په دې ولې دا بیا سره دی نو ورپسې اوس هغه ډایګنوزس دی هغه تشخیص یې دی چې بیماري څه ده ذلک بانهم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. دا ځکه چې دوی چې دا اور خو مونږ دپاره دی نه نو چې دی نه نو پیغمبر مونږ د څه شي نه یارئ وایي ما د څه نه یارئ ما دپاره خو دا دی نه نو دا چیز چې مونږ د الله تعالی خواږه یو مونږ د الله تعالی بچي یو مونږ دپاره نشته. دې سوچ د آخرت هغه ظاهري اقرار چې کوم دی هغه په انکار کې
اوس دا خبره چې موږ د الله تعالی خواږیو د دې درې قسمه په قرآن شریف کې راغلي، یعنی د څه په بنیاد باندې چې انسان وایي چې زه خو الله ته نږدې یم، زه خو ته د ټول نه سوا نږدې یم. نمبر 1 نسل کی بنیاد پر ځینې خلک هغه دا وایي لکه یهود دا دلته چې اوس موږ وایو هغې وایي چې موږ د یعقوب علیه السلام اولاد دي، نو وایي چې د یعقوب علیه السلام په اولاد کې یو کس راغی نو که هغه اجرتي قاتل هم دی نو هغه بخشایا دی، ولې اولاد د یعقوب علیه السلام یا د ابراهیم علیه السلام. او یو بل کس که ډېر نیک هم دی خو چونکې هغه په دې خاندان کې هغه نه دی نو لهذا بس دا شي چې د دې نسل نه بار پیدا شي نو بس دغه د هغه د بدبختۍ لپاره کافي. نو د نسل په بنیاد باندې یا یو کس دا وایي چې بھائی زه خو سید یم، نو که زه سید یم نو که زه پوډر هم خرڅوم نو بس زه خو په قیامت پر ورځ باندې بالکل بخښه یم. او یو بل کس چې هغه سید نه دی نو هغه لپاره خو دا الاؤنس هغه لپاره نه. نو دا قرآن شریف هغه بار بار دا خبره مخې ته راولي چې ګورې د قیامت پر ورځ باندې د الله تعالی په عدالت کې دا خپل کرکټر او د دې سرټیفیکیټ هغه چې کوم کس سره هغه نه و نو هغه څه د نسل په بنیاد باندې څه د خاندان په بنیاد باندې ګوره هغه بچېدو والا نه دی. خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې خوږې لور ته حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها راځي چې انقذي نفسک من النار، خپل ځان ګورې د اور نه بچ کا. او زه ګورې بیا که چېرې دا خبره الټه شوه نو زه ګورې ستا مدد نشم کولی. دا شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلې ترور تم دا الفاظ په حدیثو کې راځي چې ورته ګورې د اور نه ځان بچ کا. نو مطلب دا شو چې د کوم کس هغه په دې بنیاد د نسل په بنیاد باندې هغه دا وایي چې موږ د الله تعالی هغه خواږه یو نو هغه ته د آخرت د هغه څونه ډاروي چې د هغې نه د هېرېدو ورته اډو ضرورت پاتې نه شي. دویم بنیاد چې کوم هغه د ګروهي بنیاد پر امت کی بنیاد پر چې زه د اسلام کی امت سره تعلق ساتم نو زه خو بخښایا. دا زمونږ په معاشره کې ځینې خلکو کې دا بیماري ده. بھئی یو طرف ته خو د الله تعالی کمانډمنټ دي، د الله تعالی احکامات دي. الله تعالی خپل خوږ رسول صلی الله علیه وسلم هغه راولېږه او هغه مونږ ته دا ارث ووي چې ګورې دا خبره دا کار په دې طور باندې کول دي او مونږ ته مطلب څه واخېسته چې که چېرې تا کلمه ووې نو دا نور څیزونه خو اضافي دي، دا مونځ او دا روژه دا اضافي څیزونه دي. اصل خو چې کله تا دا ووي او ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې رالې نو بس په دې بنیاد باندې ته پاس بل څه اضافي څیز تا ته حاجت او ضرورت. او په حدیث کې راځي چې د قیامت پر ورځ یو کس په رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راشي او یو ډېر لوی داسې یو بوج به په دې اوږو باندې د ګناهونو پروت وي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زه دې لپاره راغلی یم الله رسول ما سره ما ته د نجات د خلاصي څه لار وښایه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته وایي چې ما دا پیغام تا ته در رسول و که نه؟ او وایي چې جي دا رسول یم. نو بس خبره خو ختمه. دا شان د چا به دومره بوج دی، د چا دې نه کم، چا دې نه کم، چا دې نه کم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به هغه راشي او هغوی وایي چې مونږ خو راغلي زمونږ نه بوج ښکته کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وایي چې ما پیغام دا ته در رسول و که نه؟ اخر د یو رسول د یو مقام یو بادشاہ چې د وخت انسان ته څه آرډر ورکړي او دې کوي خو نافرماني د هغه آرډر خو ته آرډر نه ښکاري او دې ځل کې بادشاہ ته چې په هر صورت باندې ته ما هغه معاف کړه نو بادشاہ به وایي چې زما د دې حیثیت ستا په نظر کې زما چې کوم مقام دی ستا په نظر کې دا بالکل صفر. یعنی پکار دی چې دې دغه ته انسان وګوري چې د الله جلیل القدر رسول هغه یو خبره وکړه چې ګورې په دې کې تا لپاره کامیابي ده، زه په هغې باندې نه ځم او زه دا الاؤنس ګورم چې چونکې بس ما خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه امت کې زه یم په دې بنیاد به زه خلاص شم. نو هغه به وکړي چې زما را دونه غټ مقام او زما دا خبره چې تا خورو سره پیدا کړې وه د هغې سره داسې ډېر ځل ما په هغه تېرو نشستونو کې کله دغه شوي وو دا مظاهرې شوي وي هغه څه کارټونونه اوس بیا هم شایع شوي دي نو په هغې کې خلکو دا ډېر زیات مال او املاک او هر څه تباه کړي وو. نو ما دلته کې ویلي وو ما ګورې دا چې دا څه وشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې د هغې چې کوم کارټونونه پته نشته چې دا کوم بدبخت چې هغه دا کوي خو هغه لږ یو سایډ ته کېدی دا دلته چې دا کوم کسانو دا دومره شور شغرب جوړ کړو او دا دونه څیزونه یې تباه کړه دې کې کم کس دا ووی چې ګوره دا کس دا غیر مسلمه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا توهین کړی دی خو وی زه ولې لږ توهین کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دا ویلي دي چې ګورې یو انسان هغه مونځ پرېښوده جان بوجھ کر مونځ یې پرېښوده نو کفر په یو دروازه باندې ودرېده
او زه خو پر رد چې په هفته کې چېرته کې یو ورځ زمونږ ته راشم دنیا ته راځم نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې دې څه کم توهین کو یو غیر مسلم خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مقام نه دی خبر د هغه توهین خو هغه نه دی سنی چې زه کوم چې د هغه احکامات زما مخې ته دي زه په وکړم دغه مظاهرونه پس کم کس دا کوي چې هغه چې بھائی دې کس ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم توهین کړو ما هم نه توهین کو دا خو ما لپاره گویا کې وترته نن نه پس ته ان شاء الله مونږ به معنا نه کړا اصل چیز خدای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقام او مرتبه ته انسان وګوري چې هغه په دې باندې نه دا هغه په امت کې خلاصېږم با اب دې ته وګوري چې دا حکم ما کرا کړی دی او دا غي روغدار کول هغه نه کول اصل کې غټ مجرم کو دی او نمبر 3 چیز د دې چې کوم دی هغه د دنیا ظاهری حالت او خوشحالي د دې په بنیاد باندې یو کس چې الله ته نږدې اوس دا څه چیز دی دام په قرآن شریف کې ځای په ځای اهتمام سره ذکر شوی ادا شي چې کله بعد په مکه کې د اهل ایمان او د کوم اهل کفر دي د دې په چې کله آمنا سامنا اوس واسه بحث مکالمه به وشوا نو هغه به دلیل دا ورکاو چې ګوره مسلمانانو ته تاسو خپل ځان او رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو وایي چې هغه مقام مرتبه زیاته ده خو وی مونږ تاسو نه تاسو کوی تاسو د ابو جهل دیریتا او دریتا وګوره البته کې هر وخت گویا کې فلم روان دي هر وخت بل مانګ راځي او هر وخت هر څه څه بدل دي او تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حالت وګوره اهل ایمان ته وګوره او سره نشته نو وی کې چره د الله تعالی تاسو وخت تاسو ایمان خو نو تاسو به دا غربت او دا حالت په دنیا کې او که زمونږ دا انکار او نافرمانی دا نه خوښه وي نو ولې په دنیا کې راته دا سره کول وی دا مونږ ته چې دا سره کړی دي دا نو دا چې دا خی چې انکار او نافرمانی دې ته الله تعالی نه ګوري دلته کې ماته باوجود د دې نه چې الله تعالی سره په جګړه مو دې امر تار سره کړی دي الته کې لازم الته ما راځي ان تاسو ګورئ دې د گمراهۍ اصل پوینټ چې کوم دن نه دی نو هغه پوینټ پکې هغه دادی چې یو کس وی چې زه خو شرابم کوم زه خو قتلونم کوم زه هر قسم نافرمانیم کوم او دا غینه پسم زما سره چې کوم دنو په لکونو په کروڑونو پیسې راته الله را کړی دې دا مطلب چې دا الله تعالی زما را شراب نشي ناخوخه نه ده کچره دې ناخوخه وي نو نه به را کوله چې سره دې د هر سره کړی مته دا شراب او دار څه دا زما ټیک دي نو چې دلته سره دې غلط کارو ور سره کړی د قیامت پر باندې دې مراتب په نو دا پوینټ دې چې په قرآن شریف کې راغلي چې اهل ایمان ته بدی وي چې وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا چې دا کفار چې کوم دي ایمان ته وي چې اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا وی دا چا مجلسونه غزیات آباد دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اهل ایمانو که زمونږ دي نو کې زمونږ مجلسونه آباد دي نو الله تعالی اثر نظر کرم په مونږ باندې نه کې پتا سو باندې نو دا درېم چیز دي چې د دنیا ظاهري خوشاله ته او کسو ګوري او چې دلته کې ذخیمه نو بس الته کې په آخرت کې زما حالت با خي نو دا گویا کې گمراهی ده او دا د آخرت هغه په ظاهر اقرار هغه په انکار کې ده اجي اوس راشي چوتي شکل څلورم شکل دا په دې چې مې بارے کې بصورت الانفطار کې راغلي دي الذي يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم يا انسان صدا الله تعالی چې کوم صفات کریمی دي چې الله تعالی کرم کول والده الله تعالی مهربانه کول والده ته دې په کومه دوګه کې واچولې یعنی دا خبره چې الله تعالی رحم او کرم کول والده حقیقت دا چې د دې د حد حساب نشته هغه سادی شیراز وی چې آخری میں کې خزانه غیب گبر ترسا وظیفه خورداری وی هغه کریم ذات الله تعالی چې داغه د غیب او د خزانه دا گبر ترسا وظیفه خورداری وی هر کافر هر مشرک هر بی دینه هر د الله تعالی نه باغی وی هغه بس داغه نه وظیفه خوریم دا الله تعالی د عقیده درنه دوستان را کجا کنی محروم تو کی با دشمنا نظرداری وی جی الله پاکا چې کله په دشمنانو ستاده نظر دنو چې اختا کوم دوستانی نه غو دوستانو سره چې بل استا بیا کوم راوي چې کله تاسو د دشمنانو سره ځای نو دا الله تعالی عفو دا الله تعالی مهرباني خود دې د پاره شرط دا دی چې په انسان کې دنه رجوع او انابت او الله تعالی د پاره رامنډوال او طلب او طلب موجودي د دې د پاره د الله تعالی عفو د الله تعالی رحمت کوم دی بالکل غټاټه ماردا هو سمجھ خو د دین انسان دا بل مطلب واخلي چې زه خو نن جرم کوم د الله تعالی قانون معصوم غفور رحیم دی بس بخي ونی زمول نکوم بس غفور رحیم دی بخي ونی زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه احکامات او زما وخت سپین شو نیم ته تلې
غفور رحیم دې بس بخیبه مې نو دا اصل باغی اصل مجرم دار نو دغه آیت وی چې انسانات د الله تعالی چې کوم صفت کریمه دي هغه تاسو بل طرف ته خبره وړي چې کله ته یو ګناو کې کله ته نافرمانیو کې نو تعالی لپاره یو لایسنس چې الله تعالی غفور رحیم دی اخر د الله تعالی د احکامات هغه راغلي سره پر دې لپاره چې ته د هغه لپاره تحقیق دا او غفور رحیم دې پتا پری دي نو دې کدا روخته دا هغه واغشت نو دا ګوري ډیر خطرناک وخت نو چې ما غرک بربک الکریم انسانات د الله تعالی دې صفت په کومه دوکه کې ته واچولي مولانا ظفر خان وی چې نجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی دا اللہ تعالی هغه بردباری هغه تحمل چې کوم دی باغی باندې ویل نشي کہ بے ډب ہے گرفت اس کی ځکه چې یو ځل راټینګ کړي نو داغه نه بیا اخلاصي جوړ بل سره وشتین در اس کی دیرگیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا وی دا هغه چې تاسو مهلت درکړي نو کته لپاره نه درکړي چې نه تاسو خیال نه دی یا هغه سره دا کوم حکم تعالی درکړي د دې څخه قدر هغه سره نشته د دې باغ تپول کې چې ما تعالی صدر کا تعالی رسو کړ نو څلورم څخه هغه دالي چې هغه خلک چې هغه هر ګناه کوي هر نافرمانی کوي او بنیادی جو کوي چې الله تعالی غفور رحیم نه به ما بخي نو دا گویا کې د انسان دی وخت کې په دوکا کې پروت ته الله تعالی طرف ته رجوع کا نو بیا چې تاکم ګناهونه دي سدي ته ګوره چې الله تعالی څنګه تاسو هغه معافي کوي او ته نه تر دا چې رجوع کینا بلکې الټا په نافرمانی کې نور روانه او اخیری شکل پانچوي شکل پنځم شکل چې هغه د آخرت دا اقرار په انکار کې بدل کړی دی هغه ته ما عنوان ورکړی انکار عملی انکار او سیمه تاسو ته ابو مثال درکو چې یو کس ته مشروع چې وبره وړه او دوی خجی خو پاسی نه لري خپل ځای نه 15 منټه پس بیا مشروع به وبره وړه دوی خجی 15 منټه تیر شو بیا دې پاسی نه د جبه خو اقرار کی چې اورم خدا دا عمل هغه انکار کوي چې نه اورم نو دا مثال خو ما تاسو په قران شریف نه بارها ډیر مې در کړی دی په سورته ماعون کې چې ارایت الذی یکذب بالدین دا هغه کس لیدلې دی چې هغه وایي چې دا آخرت نه منم یعنی دا الله تعالی گویا کې فرمان دی دا هغه کس لیدلې چې هغه وایي چې آخرت نه منم چې ورپسې بل اسلام نه وایو نو موږ وایو چې دا هغه کس چې دی خو په زور په جواب باندې چې دا آخرت نه منم دا آخرت نه منم اگر نه هغه کس یادې خدا هغه کس نه یادې ورپسې څه دی فذلک الذی یدعو الیتیم دا هغه کس چې یتیم ته دکی ور کوي مطلب څه چې په معاشره کې یو بے سهارا کس هغه یتیمی ځکه یو کس سره مدد کوم نه مازین کې دامي چې دادو کې دې سره مدد کوم د پلار به سماج ما مدد کی یعنی دا ټول سهارې هغه ماته معلومي شای چې داو کی خو یو داسې بے سهارا کس چې په دنیا کې زما اډو ته تمنی چې دی به زما ته مدد کی نو دی وخت چې د څه ورکوم څه ورکړو ته کوم زما په ذهن کې سي هغه دنیا چې دا ځکه د سره کوم دا د الله نه انت کې واړه نو مطلب دا چې دی دا څه کس سره چې د دنیا څخه تم پکینی نو هغه د آخرت سم په دې بنیاد باندې زره یو یتیم سره مدد کوم او کله یتیم ته دیکی ورکوم دې دا موږ زما هغه تم نشته آخرت زما څخه تم نشته چې دنه ماته دنیا نه چې سنا چلیږي نو بس ته کې سره دیکی وته ورکړه لري نو الله تعالی وایي چې د کم کس دا رویه ده نو دا یو لټمس ټیسټ دی چې نشته پد کې په آخرت باندې ایمان کچره دې کې وی د رویه بدلانو دې کې فجبه بار بار وایي چې آخرت منم قیامت منم حشر نشر منم میزان منم میزان نه مني دا عمل دا غي تکذیب کوي دا عمل دا وایي چې نه مني په دغه سی بار کې دا ناف تول کې ګړبړ کول والا دا غي خبره شروع کړې سورې مطففین کې ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون وَإِذَا قَالُوهُمْ وَوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ کم کسان چې د ناف تول کې ګړبړ کوي د دې دا خیال نشته چې د آخرت او قیامت کې ماته یو ورځ ولاړه د دې خبرې مطلب دا چې کم کسان هغه دا کار کوي دی په آخرت باندې ایمان نشته یا ایمان دې هدا پورې هغه دې زوف تر رسول کمزورې ته رسول چې هغه بیجانه کړی دی هغه کچري دغه چیز وی په دې تل کې دا ګړبړ سوال نه پیدا کیږي چې دادی کړي دا ډنډي مارنا چې ته مونږ وایو دا بدی نه کولې کچري دا ایمان موجود دی نو دا پنځم او اخیری شکل د آخرت د انکار دی چې انسان خو په جبه باندې هر یو چیز مني خداغه عمل او داغه منډه تلو غره اټول د دنیا لپاره ده داغه په دې 24 غنټې زندګۍ کې د دین لپاره خو مونږ څه ونی لیدل چې هغه پکې دی ځکه ټول د دنیا لپاره واځه ما تیریږي او کسي وای ته آخرت باندې بالکل زه خو منم هغه لپاره ته کیسه یاره هغه لپاره کوم نه مطلب چې زما د عمل د دې خبرې دا یو دغه ورکی چې د آخرت نه
دا دی د آخرت د انکار مختلف 15 شکلونه چې په قرآن شریف کې ځای په ځای مختلف سیاق او سباق کې هغه راغلي دي او قرآن شریف مونږ ته دا وایي چې د آخرت انکار صرف دې ته نه وایي چې انسان په ژبه وایي چې دې نه منم دا هغه د عمل ته تاسو ګورئ چې دې کې اهمیت د کوم څیز دی هغې نه اندازه لګوي چې د آخرت مني او که نه مني هغه ورسره ځینې عقاید او نظریات داسې ورنتي کړي چې د قیامت پر ورځ باندې او په دې ذریعو باندې زه بچ کړ لړ شم هغه باندې د الله تعالی خبره اثر نه کوي د الله تعالی حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم هغه ته ډوکاري نه هغوی چې هلته کې هسې زه بچ یم نو نه زما دپاره څه یاره هغه نشته ټیک ته هر څونه احکامات چې وي به ما دپاره راني د الله تعالی نه دعا ده چې هغه زمونږ د زړه په دنیا کې دا انقلاب راولي او په آخرت او قیامت باندې چې دا ایمان زمونږ هغه جوړ شي دا هغه مقناطیس ته چې دی یا مونږ صحیح ځای ته به مراکاږي نو صحابه کرام هغه چې کوم په د ایران کې چې کله کوم جنګ و پای کې د ایرانی د رستم ایران د ایرانی شهنشاه دا هغه تاج چې کوم تاج هغه د کرورونو روپو سونې والا تاج هغه یو ډیر غریب صحابي د مینو شو وی چې څنګه مینو شو نو میدان جنگ کې خوري اوسې مالي غنیمت دی هغه چې بس چا ځان ته واغشته نو هغه تاج هغه د خپل چې کوم صادر وسر چې کې پیوندونه لګیدرو هغه دې ګر چا پیره کو او راویلو لا څه په سالار ته ورکو ودا اجتماعي چیز دی او چې په سالار ته تاسو کې چې په صادر کې راته ولې پټ کړي هغه وته وی چې دا دلته کې زدونه ما فاصله پې کړو دلته کې راغلي مې زګوري چې دنیا لپاره نه راغلي دا دلته چې کوم چیز راغی د بادشاہ تاج حاصلول دا یو ډېر غټه کارنامه ده چې په جنګ کې څوک حاصل کی یا د غیر فوج جنډې ته کوم کس ورسې ډېر غټه کارنامه ده ودا ما په صادر کې ځکه پټ کو چې دا ما دغه شانتي وړو نو څونه کسان به ما تعریف کو چې را دوه ډېر غټ کار وکړ نو هغه څه نو بس ما ته په دنیا کې تعریفونه ملو چې ما د دنیا تعریف نه پکار دا ما چې څوک دا ما صرف الله لپاره او د آخرت په نیت باندې کړی په دنیا کې درې څنګه نه نو هغه کسان چې دا بل انسان مرګ هغه د هغې د کسلا کېلو بل انسان قتلول شي بس دوره به دا وکړه او چې کله د آخرت تصور هغې ته راغی نو د خپلې مخې ته چې بیا چرګ به ذبح کېده نو هغه هم هغې نشي برداشت کولی د هغې ایماني طاقت او د زړه باندې هغه څیز دونه غټ حده پورې هغه حاوي شو حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ چې نجاشي بادشاہ په هغه دربار کې کوم تقریر کړو چې د مکی خلک ورپسې تللي چې دا زمونږ بګوړاګان دي دې هلته کې یو نوي دین اختیار کړی او هغه چې کوم تقریر کوي چې نجاشي بادشاہ زمونږ حال دا و چې مونږ د ځناورو په سطح باندې به ژوند تېرو دې دوران کې الله تعالی ته مونږ باندې یو کرم وکړو او یو داسې کس یې راولېږه وی چې هغه هلته کې کومه ناره مونږ ته کوم پیغام یې مونږ ته راکړه چې دا تاسو په کومو تیارو کې پراته دا په کوم خوب باندې تاسو وځئ تاسو وایئ چې دا 60-70 سال زندگی بس دا زندگی ده وی د دې نه پس اصل زندگی تاسو شروع کې دواره لکونو کالو زندگی ده وی بس دا خبره چې هغه وکړه نو گویا کې د دې ځمکې نه اوچت کړو مونږ اسمان ته ورسولو کوم څیزونه چې زموږ په نظر کې به ډېر د اهمیت و په هغې باندې به مونږ چې کوم دینو په کلونو جګړې کولې په مطلب ځمکه باندې دې سړي چې کله دا پیغام مونږ ته راکړ نو هغه هر یو څیز زموږ په نظر کې صفر شو نو چې صفر شو مونږ چې اوس مونږ صرف د الله لپاره زموږ را ژوند تېرو زموږ دا قوم والا خلک زموږ خلاف شو دوی وایي چې دا به ګوړهګان دي دوی وایي چې دوی د خپل دین نه باغیان شوي دي هلته کې دوی په مونږ باندې هغه ځمکه تنګه کړه نو مونږ ته هغې خپل لیډر دا وایي چې تاسو هلته کې راشئ نجاشي بادشاہ کسان مکې والا کسان هغې واپس کړي نو وایي چې دا د آخرت باندې هغه ایمان و چې هغې د حقیقت په مونږ کې دا دونه غټ مونږ یې انسپایر کړو او دونه زمونږ هغه پوره ذهن و زمونږ پوره دغه هغه بدل کړو دا الله تعالی نه دعا ده چې هغه زمونږ په زړه په دنیا کې دا انقلاب راولي او زمونږ ترجیحات هغه بدل کړي چې مونږ وایو چې دلته تر شپېتو کالو دپاره اوسېږي بس دلته هم دومره جمع کړه چې بس دغ گئی او هلته چونکې د سال لپاره به اوسېږي نو هلته لپاره دونه کوشش وکړه چې د هغې لپاره برابري واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب